ملګرو د حاجي صاحب محترم خو د شیطان ته ډېر زیات غصه ده داسې ماشاءالله په 150 سپیډ کې ورته دا کاڼي را پرېږدي. زما په خیال چې دا حاجي صاحب شیطان چېرته ډېر تنګ کړی و نو نن ورته په لاس ورغلی دی او سمې چې دی برابروي. یقینا ملګرو که یو طرف ته دا کلیپ مزاحي دی که نه مزاحیه دی نو بل طرف ته په دې کې ډېر غټ سبق هم دی. قرآن کې الله رب العزت ځای په ځای فرمایي چې دا شیطان ستاسو غټ دشمن دی او دا ستاسو ازلی دشمن دی. دا د شروع نه زموږ دشمن دی تر انتها د ابتدا نه واخله تر انتها پورې. نو دې پورې یو واقعه د امام اشرف علي تانوي رحمه الله را یاده شوه. هغه فرمایي و یو سړی و د شیطان سره یارانه وه. نن سبا په دې زمانه کې هم د ډېرو خلکو شیطان سره یارانې دي. نو یو سړی و شیطان سره یارانه وه او داسې یارانه یې وه چې ډېره عجیبه یارانه یې وه. نو هغه کې دا مرض وه چې د شپې اوده شو نو سهار به چې راپاڅېدو په دې خپل بستره کې به د تشې میتیازې کړې وي. نو دا خپله ښځه د ده نه ډېره زیاته تنګه وه چې الله دې تا ته هدایت وکړي ته څه ماشوم خو نه چې ته ماسخوتن اوده شي او بیا د شپې اوده شي او سهار چې راپاسې نو بستره دې ټوله لمده کړي. او دا خو ډېره زیاته بده خبره دی. ښځې به ورته نصیحت کولو سبا به چېرته میلمه یې دا واغه قصې به ورته کولې خو د سړي به ورته ویلې چې زه څه وکړم زه خو مجبوره یم. ښځې ورته ویل څنګه مجبوره یې؟ ورته وایي تا ته پته نشته زما د شیطان سره یارانه ده او شیطان سره مې ملګرتیا ده. وایي چې ملګرتیا ده نو په دې کې د متیازو څه کار دی چې ته په بستره کې متیازې کې. وایي هغه داسې وایي زه چې کله د شپې ماسخوتن زما سترګې پټې شي اوده شمه نو شیطان راشي ما د دی لاس نه ونیسي او راته وایي چې راځه ملګریه وایي بوم ویځي او بس په دې باغونو کې او په دې قسمه قسم ځایونو چکر یې راته راکړي. بیا را باندې قسمه قسم خوراکونو کې بیا را باندې قسمه قسم مشروبات شربتونه را باندې وسکي. نو زه چې هغه خوراکونه وکړم هغه شربتونه وسکم هغه په ما باندې بوج شي. نو بیا زه شیطان ته یم چې شیطان صاحب ما له خو میتیازې راغلي. و شیطان راته وایي چې وکړه میتیازې. وایي زه چې میتیازې وکړم وایي زه چې سر راپاسم هغه میتیازې ما په خپله بستره کې کړي. حالان کې وایي شیطان ما ته وایي چې بس ښه مزېدار داسې سیسټم راله برابر کړي چې میتیازې پکې وکړه لکه یا مې باتروم ته دننه کې یا راته داسې صحرا کې ځای برابر کړي چې وکړه دلته. وایي زه په هغه باغ یا هغه ځای کې میتیازې وکړم چې سر راپاسه ما زما په بستره کې شوي. نو ښځه یې ډېره هوښیاره وه. ښځه ورته وایي چې الله دې تا ته هدایت وکړي چې شیطان غونته کې کس تا ملګری دی او قسمه قسم خوراکونه او باغاتو ته دې بوځي. ته داسې کار وکړه چې د شیطان ته ووایه چې موږ ډېر زیات غریبانان یو موږ ته د کور مور د مال حال د جایداد څه بندوبست وکړه. نو دا سړی ورته وایي چې دا خو ډېره ښه خبره وکړه دی خو ما ته پته نه وه. بله ورځ چې داسې دی اوده شو شیطان ورته راغو نو دا سړی چې دی شیطان ته وایي چې یاره که ته خو ما په دې باغونو ماغونو کې ګرځې او خوراکونه قسمه قسم را باندې کې خو داسې کار دی چې ښځې راته ویلي چې موږ ډېر زیات غریبانان یو موږ ته د کور مور جایداد مال حال بندوبست وکړه. ورته وایي راځه نو ټینشن وایي دی کې څه خبره ده. بس شیطان دی د لاس نه ونیولو بویتلو د یو خان یا د بادشاه په محل باندې چې دی ورته ویل چې دې ته به دواړه وروړو اول ته نه به خزانې جواهرات سره چې څومره څیزونه دا به راړو او بیا به دا چې دی ستا دپاره استعمال کړو ستا دپاره به د مال حال کور بندوبست وشي. دی ورته وایي ډېره ښه ده. بس دا خو شیطان و سړی ور واړولو او د باچا په دې محل کې ګرځي مال حال چې دی دا راغونډ کو چې کله دی واپس راوړي په دغه ټایم کې چې دی نو وایي د شیطان داسې کار وکړو د دې سړي نه پټه د بادشاه چې کوم سپاهیانو یا بادشاه خپله د دې کور مالک د پسې ورغله ورته ویل چې هلکه سړی راغلی دی او ستاسو مال حال او دغې روان کړي غلا کوي درنه. نو چې کله هغې را خبر شو د شیطان چې دی د دې محل نه بار راووتو دی ورته دې طرف نه ولاړو بهر نه او دا سړی پکې دننه پرېښی و. نو دا ملګری اوس چې بادشاه خپل کسان را خبر کړه خامخا څوکیدار موکیدار را خبر شو د کور خلک را خبر شو نو دا سړی په دې دیوال راختو دې خوا راوړېدو شیطان ورته ولاړی چې راوړه بس زه دې خوا یمه. نو دی چې څه ټایم راوړېدلو نو د بادشاه یو څوکیدار و هغه دی د خپې نه ونیولو. دا سړی چې د خپې نه ونیولو نو اوس دی زورونه کوي دی په دیوال دی او هغه یې لاندې راکاږي راغورځوي. نو دا شیطان چې دی د ملګري ته وایي چې هلکه راواوړه که نه زه درته ورلاړې ما ورته وایي کور دې وران شه د خپې نه نیولی یم څه وکړمه. او ورته وایي صبر وکړه زه درته یو آیډیا ښیم زه درته یو خبره کومه په دې باندې عمل وکړه. ورته وایي څه؟ وایي داسې کار وکړه چې ته په دې څوکیدار باندې چې دی ډک او دسماتې وکړه نو ستا هغه ډک او دسماتې چې دی په ده باندې ور پرېوځي او ته به چې دی بد شي به په هغې باندې لګیا شي او ته به چې دی بد شي راوبړې. نو ده ورته ویل ډېره ښه خبره ده. نو ده په دې ټایم کې چې دی په دې
څوکیدار باندې چې ډک او دسمات یې ورکو چې وربیګو هغه په دې خپله صفایي باندې لګیا شو دی چې دی راوړی د ښه په سور کې را روان دي بس دی چې کله یو بل نه جدا شو چې کله دی ترتیب برابر کو سحر را پاسېدو نو نور کله به څه کړي و تشې میتیازي په دغه ورځ باندې چې دی ډکې میتیازي په بستره کې کړې وې او ټوله بستره یې لړلې وه نو لحاظه ښځې پرې راکېښودل چې کور دې وران شه تا ته ما څه ویلي وو او تا څه وکړه نور کله خو به دې تشې میتیازې کولې او نن دې پکې لا ډکې میتیازې هم کړي دي دا ولې هغه ورته ټوله کیسه وکړله چې دا داسې داسې کار دی نو لحاظه د شیطان د وسوسې د شیطان دا جالونه چې دي که نه دا ډېر نقصاني دي او د هغې اخري انجام دغې چې نور کله به یې تشې پې کولې او نن یې چې دی پې ډکې وکړې ټوله